يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام انقلابی روز دارد حد ببالائی گذشت بر مقام بلبل آذان صحرائی نشست إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درجة الشوق سروي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه حضرات سو جمودا سے دین اسلام د شعبو د هغه بیان د هغه سلسله روانه و د دین ډیر شوبې دي د اسلام ډیر شوبې دي د دین په شوبو کې یو اهم شوبه هغه تصوف علم التصوف دا ځان له ډیره اهمه شوبه ده او د دې ډیر لوی ضرورت ده خو په عصر زمانه کې ډیر داسې خلک شته چې هغه د تصوف نه انکار کوي تصوف نه مني او دا غي بنیادی یو نقطه دا ده چې دا تصوف دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې نو په ټول قران مجید کې وایي تصوف لفظ خو نه راغلی د صوفي لفظ خو نه راغلی لہذا دی باندې هغه نتیجه مرتب کړه چې دا تصوف دا د ځان نه یو اختراعي سیستم او بعض خلک دې تصوف ته بدعت وایي او ډېر شدومت سره دې رد کوي اصل کې بنیادی مسله دا مشهور مقوله ده الناس اعداء لما جهلوا کوم څه باندې چې سړی نه پوهیږي او کوم څه د بے خبرۍ د هغه دشمني هغه نه وایي لہذا مخکې سو بیان به موږ کوشش دای چې د علم تصوف د دې وضاحت شي
د علم تصوف ثبوت شي او د هغې اصول ذکر شي چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. اصل کې دا خبره ټیک ده چې په قرآن مجید کې لفظ د تصوف او لفظ د صوفي دا نه دی راغلی، دا نشته دی، بلکې د خیر القرون د صحابه او د تابعین په دور کې زیات تر د تصوف دپاره چې کوم لفظ به استعمالېده نو هغه لفظ احسان و احسان. او قرآن مجید کې الله تعالی دا لفظ بار بار ذکر کړی دی، ان الله قریب من المحسنین. حدیث د جبریل په هغې کې راځي چې قیل یا رسول الله بل احسان، احسان څه شی دی؟ د هغې تپوس یې کړی. نو تصوف ته علم تزکیه، علم السلوک، علم الطریقہ، علم التصوف دا مختلف اصطلاحات دي چې هغه ولې استعمالي. او د تصوف دا لفظ د دې په خیر القرون کې استعمال شته. امام حسن بصری رحمت الله علیه دا ډېر لوی شخصیت دی، جلیل القدر تابعی دی. زموږ دا سلسله چشتیه چې کومه چلیږي دا د هغې سرخیل دی، هغه روانه ده. د هغه جلیل القدر تابعی دی چې د ده 19 بدري اصحابانو سره چې د ملاقات شوی. د حضرت علی کرم الله وجهه نه چې د سلوک هغه مراتب حاصل کړي، هغه په خپل مضامینو کې اطلاقاتو کې لفظ د صوفي استعمال کړی دی چې ما طواف کو او یو مشر صوفي سړی و چې هغه ما په خانه کعبه کې ولید په طواف لګیا و. دا لفظ په خیر القرون کې د دې استعمال شته او ثابت دی. او روایتونو کې بعض روایتونه چې هغه روایتونه باندې کلام شوی دی خو لفظ د تصوف پکې راغلی دی. بیا ما تاسو ته عرض وکړ دې ته صرف علم تصوف نه وایي، دې ته علم سلوک هم وایي، دې ته علم الاحسان هم وایي، دې ته علم الطریقه هم وایي، علم التزکیه ورته هم وایي. په دې وخت کې زیات تر چې کوم لفظ ول استعمالېږي نو هغه لفظ د تصوف دی. د تصوف دا لفظ یا خدا د صوف نه دی، دا چې دی اون ته وړای ته ان دا لفظ د تصوف وای په دې مشهور شو چې کوم خلق عابدان به الله ذکر به کو د فقر په حالت کې به پاتې کېدل، نه به زیات تر غټې کپړې اچولې مضبوطې د وړای و د هغې د وجې نه هغې ته به صوفي صاحب وي، یعنې ډبل کپړې غټې کپړې اچوونکي چې لکه څنګه عیسی علیه السلام قرآن مجید کې راځي. عیسی علیه السلام وی قال الحواریون، عیسی علیه السلام وی من انصاری الی الله، زه د الله د دین کار کوم، څوک به زما امداد کوي تاسو کې؟ نو قال الحواریون، وی حواریینو، نو حواریونو ته وی حواریین ځکه وایي چې دوی به تکې سپینې کپړې اچولې. نو څنګه هغې د هغه سپینو کپړو اچولو د وجې د هغې باندې لفظ د حواري پرېوته. او دقه رنګې د صوفیو ته د اکه لباس د اچولو په بنیاد باندې ورته صوفي وي. یا بعض علما وایي چې نه دا د صفا نه دی،
صوفي ته صوفي څنګه وایي چې د زړه صفای اصل تصوف دا دی چې انسان د خپل زړه صفایي وکړي انو دې د وجه صوفي ته صوفي وایي چې د خپل زړه صفا کړي چا وی دا د صوفي له علم دا د صوفین د اصحاب الصفه راغلي دا خلک دا صوفیان دا د اصحاب الصفه یادګار دي دا د هغې په نقش قدم باندې روان دي دې د وجې ورته صوفیه وایي چا وینا دا صوفیه دا د صف نه دی که چې کوم صوفیه دي صحیح معنو کې دا به په میدان حشر کې په صف اول د دین په مهنت کې به دا صف اول دا خو لفظ د صوفیت باندې چې کومه خبره ده هغه به اوس دا علم التصوف څه ته وایي نو علما د هغې تعریف کوي چې علم التصوف هو علم يعرف به تزكية النفوس دا علم التصوف دا علم دی چې په دې کې تزکیه پاکی د نفوس راځي وتصفیه الاخلاص او تصفیه د اخلاص راځي نیت د صفاش اخلاص خالص وتعمیل الظاهر والباطن او د ظاهری اعمالو او د باطنی اعمالو برابر والے او جوړ والے پکې کیږي اوس ګورئ دي چې تاسو علم چې پاغي کې ته د نفس اصلاح کې ستان نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعدى عدو ما بین جنبیک ستان ټول خطرناک دشمن دا هغه چې ستاسو د جنبینو په میانس کې دي ستاسو ډډو په میانس کې دي او هغه څه شي دي هغه نفس دی نفس نو دغه نفس اصلاح د الله په لار باندې مایل کول دا تصوف او دارنګ خپل عمل الله د بار خالص کول دا تصوف د خپل ظاهری او د باطنی اعمال د هغه اصلاح کول دا تصوف اوس دې څه شي ناجایز دی یو سړی دین کار کوي د نفس اصلاح کول غلط کار دی خپل اعمال هغه خالص د الله د رضا لپاره کول او دارنګ د خپل ظاهری او د باطنی اعمال اصلاح کو دي که خو بدعت نشته دي خو څه غلطه خبره نشته حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے وہ تصوف سے شعر ہے وہ تصوف اپنے آپ کو مٹانا ہے تصوف ویلے شي خپل ځان هغه چې دنه هغه مټاول ختمول بل بزرگ وی تصوف خپل زړه خالی کول صرف الله د پاره ټول غیر الله ته درکول د غیر الله څومره عظمتونه چې دي هغه ته لري کول د لا جارو براوالی لا اله الصوفیه چې ذکر کوي کنه لا اله د الله د دې په سوچ کې والی لا اله سره دا سر معمول شاته چې یعنی څومره غیر الله دی شاته وګورو الا الله بدي زړه باندې توجه د الله سره تراو په چې صرف او صرف یو الله خواجه مجذوب الحسن رحمت الله علیه دا د حکیم علامه شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه جلیل القدر خلیفہ مجذوب سے په وتاوی ډیر لوی شخصیت یو اول په انګریزي نظام باندې دا تانی سے رحمت الله علیه صحبت کې راغې
بیا وت الله تعالی لوړ مقام او بیا دې مقام ته ورسېد چې افضل وای हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई अब तो आजा अब तो आजा अब तो खलवत हो गई ये अल्लाह नमाज लगे जो सुमरा सीजन होगा माओ बास बसते का ना उसको नमाज लगा राश उसको नमाज बदले के खलवत दे उसको नमाज रफ्तार पर खालिस दे कल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह तसव्वुफ वेलेशी शफकत कोल सरा मखलूक सरा हमदर्दी कोल सरा इखलास तवेलेशी खुसिफात वस्तु तवेलेशी हालत सिफात पर खुदू तवेलेशी दा तसव्वुफ मासरद शेखुल कुरान शाह मंसूर बाबाजी नवर अल्लाह बरकतहू तलास लिखलो या खत चाहते लिखलो गजमा पलासरा दाई की वत लिखनी हुई दिन हासिल दो खबरी दी और दा तसव्वुफ तारीफ हम दे कि इताअत खालिक और खिदमत मखलूक बेगा दरशीर से दामत बरकत हो और बयान के फरमाए कि यो मुसलमान पर तकलीफ वाले यो मुसलमान पर दर्द वाले मुझ न दर्दी गुजारे खतरनाक खबर तो असल तसव्वुफ दारे इंसान अल्लाह इताअत के और द मखलूक खिदमत की और द मखलूक जिदन ख्याल साथ ज़ीनतुल मुहद्दिसीन शेखुल हदीस से हज़रत मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह चाहे अल्लाह ताला ढेर लोई मक़बूलियत वर्कड़े दे न पर दुनिया की न कुरान मजीद न पर न टोन सिवा जी किताब नुस्तेशी तारे मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह दा फज़ाइल अमाल तारे ढेर लोड़ मकाम सड़े हो और ढेर लोई सूफी लोई मुहद्दिस और दे मामूल बताओ पर रमजान की बड़ी चाले ऐस वक्त सिर्फ जुमा तवरात पलारा सो दगा टाइम से खबर और शो डोडाई टाइम के वरना नूर बा फल अमाल लिख पागे के बलरिया योजल यो सियासी बशर आलिम अहरार से ताल्लुक आगद मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह मुलाकात था अतलन आगद तो रायपुर तक बच सड़े तन अवल बसहारनपुर रहा तो मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह ज़ायब रहा आओ द सहारनपुर द रायपुर तकरीबन सो कोई 30 किलोमीटर नचे यो सड़े बा अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा डी बुजुर्ग शख्सियत तीर शवे क्या ख्वात बलाड़ो अगमत अवल दा तपोस को चितो शेखुल हदीस से सरतले मौलाना ज़करिया से सरतले अनु चिन्ना बहुतले ना अगमत खुशाला इजहार तो कदा मतलब दा जमार अंदो नमक के शेखुल हदीस से सर पेलावेगा दादा अहरार और आलिम मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह अब बीता के दा वाक़या खपल लिखली दा मौलाना ज़करिया से नाज तो अनु दा आलिम राग चिदे राग मौलाना ज़करिया से सलाम की नाज दो जरा अनु वर्तवई जी जो हजरत ताला रागले बाकी आपको मालूम है कि मेरा आपके साथ कोई इत्तेकाद नहीं है ज़रा मुलाकात नरालम को गोरा साकीदत में सर निश्ते रे पाकीदत नहीं रागले आज रागले बस चुके रायपुरी से पता पोस को बदीपुर याद रागले अनो मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह लिखली दी इमाम तो अला हाज़ल क़ियास यानी जैसे स्तावा सर अकीदत निश्ते तो ज़मान सर अकीदत निश्ते द ब्यावरता तगा हजरत सवाल के वर्तवई ये बताओ आखिर ये तसव्वुफ क्या बला है दाखिल लग तसव्वुफ के आखिर तसव्वुफ सब बला दा सशे मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैह व तो फरमाए कि तसव्वुफ
इसकी इब्तिदा है इन्नमल अअमालु बिन्नियात से। तो तसव्वुफ इब्तिदा दादे इन्नमल अअमालु बिन्नियात तक, और तसव्वुफ की इंतहा अंताबुदल्लाह दा हदीस अल्फाज दी दाड़ू में इन्नमल अअमालु बिन्नियात हदीस दी और बल हदीस अंताबुदल्लाह जितना अल्लाह इबादत की कअन्नक तराहु, जितना अल्लाह विने फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि चरिती नहीं विने तो कम अज कम दा सोच साथे चे अल्लाह तावी दा दो खबर आओ वज़गाया से रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हदीस से बताओ फरमाया इस तरह है, ये तारीफ ले लो और जाओ एक हफ्ता सोच करोगे, इस पे तुम्हारा कोई एतराज है फिर सवाल करो। अगर आई फूल का लाड़ और था वापस रहा अगर हजरत ताबत है तसव्वुफ दा से तारीफ को कि तसव्वुफ वेले जी खपल नियत तारे इस्लाह को नियत बराबर हो और बल तो अल्लाह दा से इबादत को ले आसान मकाम तर रसीदे कि अल्लाह तावी दी पति दे तेरा सवाल भी की ठीक से गलत तो तसव्वुफ दाद गट तस्बू चतुल नुमरे तसव्वुफ दे यो खास स्टाइल की तो टोपाए चोल नुमरे और तसव्वुफ दादा खास इस्तिलाहात तो इस्तेमालो लुमरे असल की तसव्वुफ दाच देनो दन द बातिन इस्लाम खपल जुड़ा सा पाकुल कचरी यो इंसान जाहिर ढेर सर का तकड़े दे ढेर पसर रुपया आला चोले दे ढेर गाड़ी तस्बीह निसीली दी खुजला आगे दबल सनटक दा सूफी ने दा कारोबारी दे असल सूफी आगा रे कि अल्लाह ने ज़रूरत सो द जुड़ दुनिया सपा की द जुड़ दुनिया सपा कि द जुड़ दुनिया सपा नवा न प्या द सूफी ने औ सुमरा जब अकाबिर जितीर सुमरा अकाबिर जितीर जब टूल अकाबिर सूफियान बुजुर्गान और जाने जब अल्लाह दिन का रागस्त दे अगर तसव्वुफ सर लगी दे असल के मसला दावा कि सहाबा किराम पर दौर की उस खलक कम तसव्वुफ के दा जिक्र को मंगा दा मुराकबा को दस इसने पाक दूर की नो दासे और सहाबा का दी जरूरत नो यानी वजह दावा कि सहाबा किराम तद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक सोहबत मिलाओ आए बद नबी अलैहि सलाम पर सोहबत की चली दे रसूलुल्लाह यो मजलिस रसूलुल्लाह यो नजर पागे माने बाद आगे दे जोन काया बदले अशायर दवई वही तुरफिशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया चिश्मों को बीना कर दिया खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए वो थी किया नजर जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया आ खल्क आ माशिरा चेक पागे के हर गुनाह मौजूद हो और वड़ा वड़ा खबर बाने बा आगई पसौड कत्ल न कोई वजह कले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नजर वागस्तल रागा मुड़ी आगई ने मसीहा जो ताले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहबतो तो सहाबा किराम होता तती औराद पति स्टाइल के देवे जरूरत उसे सड़े वही
چیرې د نبی علیہ السلام په دور کې چونکه هغه داسې ذکر نه کړي او داسې د نفس اصلاح نه کړي دا بیا ثابت دی دا بدعت دی نو بیا خو دا دنیا د سور او سيزونه چې ته ګورې موږ اوس دی وخت کې چې اوسړه عالم جوړیږي نو د درس نظامی وي د درس نظامی وي د اته درجه علم کې بیا تخصص کې اعلی دنیا غ منی دا علماء منی چې دا مفتی دی او دا فارغ عالم اسی عام سړی نه مني اوس دا کوم خلق سادهګان چې هغه د تصوف نه انکار کوي دي ته بدعت وي ناغه ته تاسو کوه لکه صحابه کرام درس نظامی پیجنده دا اوس کوم د علم کتابونه وای دا خرستو لیکل شي دا صحابه نو ویلي نو ته بس کې د علم نه انکار کوي دا کتابونه خو اړې نو ولې هغه صحابه کرام ته د صرف او د نحو د فقه د حدیث د دې څه ضرورت ایو علی عربو جبه عربایو او د نبی علیہ السلام په صحبت کې پاتې کېدل د رسول الله د خلی مبارک او د سینې مبارک نه ډایرکټ دی راغست په پتی زمانه کې کې یو سره دین علی نو د رسول الله د سینې نه ډایرکټ نشي راغسته داغه لپاره دغه طریقه را چا به درس نظامی وای او دا کتابونه وای دته به سو اجدا نه ثابت ذکرانګي که لفظ تصوف پړونو اوس دی دا کې دا چې کوم خلک انکار کوي او د خپل مشرانو ته چاته شیخ القرآن سی وای چاته شیخ التفسیر سی وای چاته شیخ الحدیث سی وای تو اول شیخ خیر القرون کې وګوره چاته د نبی علیہ السلام په زمانه کې چاته شیخ القرآن ویل چاته شیخ الحدیث ویل په هغه زمانه کې ونه شیخ الحدیث او شیخ القرآن نو مفسرو الله اصول ذکر کړل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الله په مؤمنانو ډیر انعام وکړ چې الله په کې اخیری پیغمبر ولېګو دا هغه پیغمبر کار څه دی یتلو علیهم آیات باغی باندې بس کوي زمون آیاتونه لولي او چې کوم انسان آیاتونه لولي هغه القاری المقری دی ويعلمهم الكتاب تعلیم د کتاب باور کوي او چې څو تعلیم د کتاب ور کوي هغه شیخ التفسیر او شیخ القرآن وي والحکمه د حدیث تعلیم باور کوي هغه محدث وي ويزكيهم او تزکیه وکي اصلاح باطن وکي هغه مزکی وي انو اوس داړم باندې درې استلاګانی چې قاری او مقری دی محدث دی مفسر دی شیخ القرآن دی شیخ الحدیث دی دا الفاظ په خیر القرون کینو دا خو د نبی علیہ السلام په تور کې دا الفاظ نه استعمالې دي نو ته به سوای دا ټول بدعت شو دا خو بیا دا ټول علم ورسره بدعت شو نو څنګه دا بدعت نه دی چې په دې لومبانو درو وایستا اعتراض ناراضي ولادي لفظ تصوف راغی او صوفي سے لفظ راغی دې باندې ستا اعتراض راغی معاملې خو هغه ټیمو صحابه کرامو په تزکیه رسول الله نه کولا په صحبت بکی رب طرف زمانه کی کمزوری راغی د صحبت نه لري والے راغی د اکابر او اغیلا طریقې مقرر کړې د ذکر مختلفې طریقې راغلي او بیا الله تعالی تکوینی طور په دنیا کې سلور سلسله هغه له قبولیت ور یو تسلسله چشتیه مبارکه وای کوم چې دا شیخ صاحب دعوت برکاتهم سلسله یو تسلسله نقشبندیه وای یو تسلسله قادریه وای یو تسلسله سهروردیه وای د دې ټول مقصد د الله قربت او د الله رضا هو طریقہ کار د هر یو جدا طریقہ کار دار چې نقشبندی والا حضرات د خاموش ذکر دی مراقبه کې په تصور کې لګیا دی څه ځان لږه
چشتی والا حضرات او قادری والا دی جهری ذکر اور خلق دی الله بندگان داسې مشته ګوره اگر دلته یو ملګری ما ته راغی ان ما ته وایي مفتي صاحب ما یو ما ته پاتې یو ملګری نه هغه راته چې دا خو تاسو چې دا ذکر کوئ دا شرک هلکه ما څنګه شرک کوئ زه تا ته لا اله الا الله نشته د لایق عبادت یو الله د دې کې شرک دی شرک ته پیژنې څه ته وایي راځه هغه توتي چوري خوري والا خبره دې راټ کړې ده باید تا ته الله الله زه د الله الله خبره کوم زه نور دې لر کوم ته وایي دا شرک دی کوم الا الله ته وایي دا شرک دی انو دا ټولې طریقې دا ځله دا د تصوف دی بیان کې ان شاء الله تعالی په دې ذکر باندې مستقل یو بیان ته توکم دا دې سلور او بیا سرورتي او حضرات چې کوم دي نو دای خپل مرید لا راغړا ورکړي دای په نوافل کوي دای په ډېر عبادتونه کوي انو هغه سره دا نفس دې دا کنټرول کوي اصل چیز بنیادی طور دا د نفس اصلاح دا وظایف چې ورکوي دا ذکر اذکار چې ورکوي د دې بنیادی مقصد دا دی چې انسان کې هغه قوت د مدافعت راشي چې په هغه باندې د ګناہوں نه ځان بچ کولی شي چې په هغه باندې خپل نفس کنټرول کولی شي چې هغه باندې چې د اعمالو ته متوجي دا دې کولی شي او ګورې دي زمون خلق تصوف دي ته ویل دي چې بس یو بزرګ دی پیړی ولا راړه د پیړی بدم او ماشومان راول نه غي بدم کې د چیړي تعویذ په تصوف دا نه دی په تصوف بنیادی حق دي مجھے طالبان زمون دي دیوبند کافر په مشر بزرګ دي شه سندل بابا جی 114 15 120 سال عمر زمون خوش قسمتی دا و چې هغه ال تراغلی کراچای انو زمون دا څومره مشران علما چې دی ټول ولا 120 سال ډیر لوی عمر د لوی کافر سره پاتې شوی زمون دا بزرګان به ولا ټول راتل انو موږ هم الله د خدمت توفیق راکړه موږ سره ناشتو نو زه سره داسې دی کې ناسو او کسان براتل یو به وتا چې دنو ودا د خو د دم ماچو دا خو د دا تاسو یو شلپیلیش کسان داسې راځي سندل بابا جی د صرفا کې ناز ایږي بقلک ای د خپل وګونو د سترګو د سارو د دې سيزونو غموړي زمون اصل مقصد چې کوم دا غي د پاره هیڅ څوک ناراض تاسو سره نه ملاويږي چې هغه راشي چې هغه د زړه اصلاح ګورې دي د خلک وای دې دور کې کامل شیخ نه ملاويږي کامل پیر نه ملاويږي چې هغه انسان ته کامل اصلاح وکړي نو پټا کامل شیخ په دې وخت کې پیدا کول ډیر ګران کار دی په هر ځای کې ډېرې مسلې دي خو کامل شیخ نه ملاويږي وګوره مخلص مرید هم چرته نشته داسې مرید باندې دم ملاو نشي چرته بزرګ یو ملاويږي چې هغه ځان داسې کی چې کلمه بيد الغسال لکه دې ځان مړیو غړي او دې خپل شیخ ته ځان وقف کی بازار دې ملګری ته واقع ویلا زمونږ د شیخ صاحب الله دې عمر ډېر برکت کړي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني سے دامت برکاتو دا یو عالمي شخصیت په ټوله دنیا کې د پلار دا مفتی اعظم پاکستان او د دارالعلوم دیوبند صدر مفتی او د نیکو مولانا یاسین صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند بانیانو کې ډېر لوی نسبتونه حضرت فرمایل چې زموږ والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کله وفات شو لازمه خبره ده مفتی صاحب ډېر لوی معتقدین
دا بزرګ وفات شي نو خلک بیا غزوی سره ډېر لوی محبت او اعتقاد ساتي انو وای د منګه د والد صاحب څومره متوسلین چې غیبا چې کوم دا پروګرام کو ارسه به کول به بوت دواله به بوت بیان له به بوت وای زمونږ د شیخ صاحب ډاکټر عارفی رحمه الله علاقه د نصاب عالم نو د تانی صاحب خلیفہ وای هغه موږ راوختو او راته وی چې بچی دا تاسو نن سبا ډېر د پروګرامونو نه ځئ ډېر تقریرونه نه کوئ چې او دا چې د والد صاحب چې کوم تعلقدار دي نو د هغې په سترګو موږ پسې راځي وایي ما ته یې وي چې د نن نه پس به تاسو تقریر وکړئ بس تقریر در باندې پات انو شیخ الاسلام صاحب فرمایي چې کله دایره ته وي چې موږ ته وي چې دا خو دا خلک مجبورۍ دی به خفه کېږي او ډېرې بهانې مې کړي چې دا چل به هغه چل به وایي نه نن نماز به تقریر نه کوو او که چېرې تاسو تقریر تاسو مجبوروئ تاسو مجبورئ ورته ووایئ چې زما عارفي صاحب عبدالحی صاحب رحمت الله علیه چې هغه سره دې خبره چې بس هغه اجازه دې نو به تا سره تقریر نه ځو وایي په موږ باندې تقریر باندې څومره باندې شو لس کاله تما ځواب داسې مثال به ډېر په ګرانه راوال یو شاګرد دی یو مرید دی هغه وایي چې تقریر کوم د دین خدمت کوم زه ناتو هم د دین خدمت کوم زه بل عمل کوم مثلا تبلیغ کې زه بل هغه زما مزاج دی د دین خدمت کوم زه خپل شیخ ته ورته وایي خپل استاد ته دا باندې کوي پریوی دی یقینو که یو میاش بان سو پریوی دی مختاسو دومره د ناس په هوا باندې لګي دي لس کاله سه باغ تقریرونه لس کاله او بیا وی لس کاله پس موږ سره وی بیٹک کې ناس ته کور ته دنه لړ ایو صادرو هغه کې یو درستخان پای کې بلا خاتونه یا خاتونه راړ چې راړ یو خط په کولاو دا د شیخ الحدیث د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه خط د مدینه منورې نبی وته لیکلو او ډاکټر عارفی صاحب ته خبردار دا دوه ورونه دي د مولانا تقی عثماني صاحب او مفتی ربی عثماني صاحب دا ګوره تاسو د الله امانت ته تا نه خدای دې تاسو کې د دې صحیح تربیت وکا انو عارفی صاحب ته وی چې زما ته الله دا الکاز مازه کې واجو چې تاسو د تقریرونو دي سيزونو باندې ولګي استادو دا هوها چې سړی والی کنه خلک ولا لاسونه خپل یو هوها وتخلق کوي د دې بیا مهنت کې دغه مقصد پوج استاغه علمي مقصد هغه پوج ستا علمي مقصد پوج تاسو په مخکې کار وکړئ د دې دنیا او کته ماته کې عثماني چې هغه سړی دی چې په جیس کې په دنیا کې د ټول سیوا په دې وخت کې دا ګرځیدل مانګه یو ځل پته مسلسلات اجازه راکول سبق راته خو د زیارت پر عمره تلل د خالی پر د بیا پیړو بیا راغلی سبق او دارنګي لساتو جمو کې وته مهارت د خپل پلان تفسیر معارف القرآن په انګلیش کې په خپل ترانسلیټ کړی د نوبل قرآن په سلورو جلدو کې د انګلیش تفسیر دی په خپل لیکل دی فتح الملهم دا کتاب د عربو کده عربو یو شیخ وتوی لو انت تفاحا لاكلته تخصي وي ته ما پر خو دې ته ما ټول خوړل الله تعالی سي علم الله تعالی سي د حرم امامان دا د شاګردان دي خدا خو جوړ شوی وکړه الله تعالی دې موږ صحیح په تصوف باندې پوه کی دا تصوف ورجی موږ د شیخ سے مجلس ناراضو زمونږه یو نیت وکړ یو نیت او غنیت داري چې زموږ د نفس اصلاح وشي ټول ګناهګار ټول موږ بلا غلطای دي ټول قابل اصلاح الله دې زموږ قابل اصلاح نصیب کړي دا خو مې تصوف سے تمهیدی خبره وکړه آینده الله توفیق راکړي بیا په خبره کو واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین